الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون دا اللہ دا اسم الہ و اللہ تفصیل مونږ شروع کړو. پای کې د سورۃ الانعام آیتونه ما ویلیو تیر جمعه او بیا دا هم ویلیو چې قرآن مجید مسله د الہ سورۃ النمل کې ډېره تفصیل سره ذکر کوي او دا هم ویلیو چې قرآن مجید کم ځای کې د الہ د اسم استعمال کوي نو د هغې نه اړوان د رستو د الوهیت څه صفات لیکي. دې صورت کې تقریباً تر رکوع پورې نږدې څومره آیتونه دي په هغې کې د الہ دوه او درې مطالب معانی یا اطلاقات قرآن مجید خیخ. قرآن مجید د انسان د اصلاح د پاره راغلی دی. هلاکول، کنځلې کول، بدرد ویل دا مقصود نه دی. اصل مقصود دا دی چې انسان نیغې او نیکې لارې ته راوبللی شي، اتباع د سنت ته راوبللی شي او که بالفرض د هغه څه تحفظاتي، شکوک وي، شبهاتي د هغې ازاله وکړی شي. ټول قرآن مجید په دې انداز لګیا دی. الله رب العزت دا هم کولی شو چې هر انسان جبرن مسلمان کړی دی، لیکن بیا د انسان د پیدایش مقصد وفوت شوی دی. الله رب العزت چا باندې زور نه کوي. د نیکۍ او د بدۍ دواړه لارې ښودلې دي. د نیکۍ داعي الله پخپله دی او د هغه انبیا دي، او د بدۍ داعي شیطان دی. د نیکۍ انجام جنت ته تلل دي او د بدۍ انجام جهنم ته تلل دي. بس ټول ژوند په دې کې تېرول دي. دلتا قرآن مجید چې څه الفاظ وی ناغې باندې لږ سوچ پکار دی. خلق السماوات والارض، خلق د ځمکې او د آسمان، یو صفت یو مفهوم د الہ بدغی. دویم انزل لکم من السماء ماء، پاس نه اوبه راورول. او دریم انبتنا به حدائق ذات بهجه، په دې اوبو باندې ګڼ او ګور باغچې پیدا کول، باغونه پیدا کول، فصلونه پیدا کول. دا درې د الہ معانی دی، استعمالات دی په دې آیت کریمه کې.
دې پسې به قرآن چې استدلال پوره کړي نو وایي به اإله مع الله، دې ته دعوت فکر وایي. خلق مونږه د دې خپله ژبه کې معنا پیدا کول کوو. د خلق صحیح معنا جوړول دي. کله چې مونږ د دې خپله صحیح معنا وکړو نو مسله به جوړه شي. الله ته خالق هم وایي، بارئ هم وایي. د دې نور تفصیل خو به هلته کې راځي، خو دې دواړو کې بنیادي فرق دا دی چې خلق دې ته وایي چې د یو څیز خاکه وضع کړی شي. د هغه کالبد یا د هغه څه بنیادي څیزونه جمع کړی شي. تخلیق چې څه ته وایي په اردو کې، د هغې ته عربی کې خلق وایي. و د خلق نه اسم فاعل بیا خالق دی. او خالق په دې معنا د جوړون کی په معنا ډېر شی کېدی شي. څوک کرسی جوړوي، څوک میز جوړوي، څوک کور جوړوي، څوک بس جوړوي. په دې وجه د خالق جمع خالقین راځي. فتبارک الله احسن الخالقین. دا معنی نه چې ګنې قرآن مجید ډېر پیدا کوونکي ثابتوي، نه ډېر جوړونکي شته عالم کې. یو سړی چې دې تفصیل نه خبر نه هغه په قرآن خامخا اعتراض کوي چې قرآن په خپله د ګڼو خدایانو قایل دی، نو موږ ته څه تلقین کوي. دیم د خالق جمع خالقین وایي. وینا خالقین دلته جوړونکو ته وایي. څوک څه جوړوي، څوک څه جوړوي، څوک څه جوړوي، خو الله چې څه جوړ کړي دي نا ټول خلق ویني په خپلو سترګو. او په یې کې د هغې مادیاتو نه څه کار نه دی اخیستی، او نه یې په هغې څه وخت لګولی دی، نه یې په هغې څه سوچ او فکر کړی دی. هغه یو داسې ذات دی چې کن فیکون ذات دی. دا د خلق صفت، د جوړولو صفت، دا د الله دی. د جوړولو داسې صفت چې د هغې تعلق اسمان سره ځمکې سره دا مخلوق نشي کولی. مخلوق نه ځمکه جوړولی شي، نه دی اسمان جوړولی شي، نه دی د اسمان نه اوبه راورولی شي، او نه دی په هغې باندې بوټي راټوکولی شي. دا د انسان مشاهده ده. انسان ویني ده دی چې ماشوم وي نو هم اسمان او ځمکې ته ګوري، اگر چې پوه نه وي په دې کې چې دا چا پیدا کړي، لیکن دا ویني دی. هغې وخت نه د مشاهده شروع شي، او تدریجاً دا مشاهده زی 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 تر دې پورې چې دی بالغ شي. لیکن بیا مجیبه دا ده چې دی دا هم ویني چې خلک مړه کېږي، لیکن اسمان او ځمکې ته څه نقصان نه ورسېږي. دا ولې نه رسېږي؟ که د دې جوړونکی بل څوک ذات وی، انسانانو کې څوک وی، مخلوق کې څوک وی، نو د هغه فنا کېدو سره به دا فنا کېدی. فنا کېدل خو پرېږده. قرآن مجید دا فرمایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که د دې چلوونکی د الله سره بل څوک وی بالفرض، ګڼ آلهه وی، ګڼ ذمہ دار وی. آلهه دلته په څه معنا ده؟ چلوونکی. د کائنات بل څوک چلوونکی وی، د الله سره نور څوک ذمہ دار وی، لفسدتا. دا دواړه به د انتظام نه وتلی وی. مثلا 3 آلهه دي، 4 آلهه دي، نو یو به وی زه یې را باران وروم، نو بل به یې نه زما شین پکار ده. نو یو به وی چې زه ګلی وروم، نو بل وی چې نه ګلی نه وروم، واوره وروم. د دې اختلاف په صورت کې به څه کېدل؟ څه کمپرومایز به کېده، که د یو خبره ومنلې کېده. که یو سړی دا وایي چې د یو خبره ومنلې شوه، کمپرومایز شو، دا چا چې خبره ومنلې شوه دی زبردست شه، دا بل زیردست شه.
یعنی د یو کور دو مشران نشي کېدی، د یو کلی دو مشران نشي کېدی، نو د کائنات چلونکي څنګه دوه کېدی شي؟ دا ممکن نه ده. دا د انسان مشاهده ده، دا هغه عقل دی چې د قرآن و سنت رڼا کې چلول پکار دي. دا ویني هر څوک. بیا دا هم معلومه ده قرآن مجید نه چې د مکی مشرکانو شرک خو کو بېشک، لیکن هغوی خالق صرف الله ګڼه. قرآن واضح ویلی دی لئن سألتهم من خلق السماوات والارض. تپوس وکې د دې مشرکانو نه چې ځمکه اسمان چا پیدا کړي دي، نو دوی به وایي الله پیدا کړي. بلکې دا هم فرمایي چې ولئن سألتهم من خلقهم، دا مشرکان چا پیدا کړي؟ نو دوی به وایي الله پیدا کړي. لیقولن الله. دینا فهمیږي دا، معلومیږي دا نصف النهار غوندې چې مشرکانو الله منو لیکن الله پیژنده نه. الله منل جدا خبره ده، او دا الله پیژنګلو چې انسان هغه توحید باندې وپېژني، د هر چیز خالق و مالک هغه وګڼي، او د هغې په نتیجه کې د خپلې ثمرې د عباداتو مستحق الله وګڼي، هغوی په دې نه پوهېدل بېچارهګان. که دا صفت زمونږ هم شي، مونږ کې بې شمېره خلق شته دی چې هغوی خلق د سماوات او د اراضي الله لګڼي بېشک، لیکن ډېر داسې هم شته دی چې هغوی خپل اولاد هغه پیر عادت ته ورته نوم به یې ایښي بچي لا پیر عادت ته، یعنې پیرانو را کړی ده. او بیا پنجاب کې خو لا بله مسله ده چې زوی نه هغه پیر عادت ته آي، او چې لوري نه هغه الله دیتی. دا زمونږ حالت دی. یعنی هغه پاک توحید چې د هغې په بنیاد مسلمان دی، مسلمان د هغې نه ناواقفېږي روز په روز. زمونږ د آخرت نجات د توحید په عقیده دی، خوا پیژندل پکار دي، تش پخلی نه دي ویل پکار، پیژندل پکار. زمونږ د ډېرو خلکو د خلونه دا خبرې وځي چې دا فلانې ما په باباګانو غوښته دی. دا کلمات درست نه دي، دا جایز کلمات نه دي. د هغې وجه دا ده چې خلق او بالخصوص اولاد ورکول قرآن واضح ویلی دی یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. دا الله انتظام داره، دا هغه خلق داره، خالقیت داره چې هغه چاله تش زامن ورکي، چاله تشې لوڼه ورکوي، چاله دواړه ورکي، چا باره کې چې فیصلو کې عقیم کې بالکل اړو ورکوي نه. زمونږ د الله د خلق عقیده ډېره کمزوره ده، شته نه بالکل. یو زنانه وی اولاد به نه کېږي، ظاهري آثار نه ښکاري څه چې څه وجه ده، لیکن الله نه ورکوي. کله به نارینه وي الله رب العزت هغه له اولاد نه ورکوي، نو بیا چې څومره خولي نه هغه همره خبرې. یعنی یو مسلمان هم په دې نه پوهېږي چې دا اولاد ورکول د الله کار ده، خلق د هغه کار دی، روح او نسمه هغه پیدا کوي، هغه جوړوي. انسان له جسم هغه ورکوي، که هغه وغواړي نو ور به یې کي، او که هغه نه غواړي نو نه یې ورکوي. قرآن مجید دا مسله د خلق ډېره زیاته څېړلې ده، بلکې زمونږ استادان چې کوم انداز باندې قرآن ښیي مونږ ته، نو په هغې انداز کې مونږ له لومبنی چپټر د سورة الفاتحه الحمدلله نه والې تر سورة المائده پورې د دې عنوان خالقیت ده. یعنی الله رب العزت په دې حصه کې خپل خالقیت ذکر کوي چې څنګه پیدا کول کوم.
څنګه جوړول کوم، څنګه څوک دنیا ته راولم، اسمان څنګه الله جوړ کړی دی، ځمکه یې څنګه جوړه کړې ده، کائنات یې څنګه جوړ کړي دي. دا توحید هغه پاک پیغام دی چې انبیاء علیهم السلام له الله ورکړو. اختلاف پیغمبرانو سره په دې مسلو. قرآن مجید مونږ ته د سیدنا زکریا علیه السلام واقعه مفصل ذکر کړی دا سورۃ آل عمران کې او سورۃ مریم کې، او په هغې دواړو کې دا ویلي دي چې الله هغه له اولاد نه ورکړو تر دې چې د هغه ویښته سپین شو. ویښته د انسان بوډاپې باندې دلالت کوي. یو خو دې دور ویښته سپینېدل دا خو ځان له مسله ده، دا د خوراک نتیجه ده، ګنده خوراکونو. پخوا به د خلکو ویښته ډېر کم سپینېدل، او سپینوالی چې به راغی نو انسان به پوه شو چې یاره بوډاپه ده. شپېته پنځه کم شپېته کاله کې به چېرته کې سپینو سپینو لګېدل. مفسرین لیکي 80 کاله پورې د هغه اولاد نه و. نو ستا په خیال هغه د الله دشمنو نعوذ بالله چرته چاته یې کنزل کړو، الله نه ورکو بس. او بیا یې چې ورکول نه 80 کال عمر کې ورکړل، الله ښودل ده چې زه په داسې عمر کې اولاد ورکولی شم چې په ظاهر هغه د اولاد ورکولو یا د اولاد د پیدا کېدلو زمانه نه وي. واصلحنا له زوجه. او بیا د هغه ښځه قرآن مجید فرمایي وامرأتی عاقر. علماء لغت دا لیکي چې یو عقر دی یو عقم دی. هغه دا نه وي چې امرأتی عقیمه، امرأتی عاقر. عقر هغې بانج پن ته وایي، هغې شنډوالي ته وایي چې علاج سره هم بني آدم سمیږي نه. یو عقم دی، عقم هغې چې هغه علاج سره سمیدی شي. عقر عربی کې د هغې بانج پن دپاره استعمالیږي چې د هغې علاج ممکن نه وي. نو د هغه د وینا مطلب دا دی چې ما پوره کوشش کړی د علاج وامرأتی عاقر، زما ښځه عاقر د علاج باندې هم نه سمیږي. نو الله څه ویل جواب کې؟ هلته الله فرمایلي کذالک. دې کذالک باندې موږ تفصیلي بحثونه کوو انشاءالله، بیا به هم کوو. ټوله نقطه دې کذالک کې ده. دلته کې هم ویلي دي او سیده مریم هغې له الله اولاد ورکوي نو د خاوند نه بغیر یې ورکوي. دلته کې هم وایي کذالک. دا ولې وایي دواړو ځایونو کې؟ د دې حکمت ما یو سړي یو کتاب خط ته پوره ما لیکلی دی، هغه مکتوبات کې د اهل علم دی وګوري، کذالک نقطه یې کې ډېره مفصل لیکلی ده. او دې نه مونږ استدلال کوو چې د سیده مریم خاوند نه و. هغې ویلي دا چې یا ربه زما خو خاوند نشته دی، وامرأتی عاق، زما خاوند هم نشته دی، ولم اکو بغیه او زه بدکار هم نه یم. نو الله ورته جواب کوي کذالک دغه شان بې خاونده وی، او کذالک دغه شان پاک دامنه وی. دغه شانته کذالک سیدنا زکریا علیه السلام تم ویلی دي چې کذالک تب هم دغه دا کم چې البته خلق ښځه کې موږ صلاحیت پیدا کو اصلحنا له زوجه. خدا الله خی دنیا کې چې مریم نه غوښته اولاد نو الله ورکورلخ، او داسې ورکه چې خاوند نه بغیر یې ورکه. دې ته خالقیت وایي. لږ دې نه مخکې لاړ شه. قرآن مجید فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حال د عیسیٰ پشان د حال د آدم دی. عیسیٰ علیہ السلام د الله پیدا کړی، الله ورته ویل چې
هغه یې د خاورې نه پیدا کړو نو بیا ورته وایي کن فیکون شنو شو. دا د الله د خالقیت هغه مثال لري کوم چې قرآن مجید پیش کړی دی غټ غټ، چې د آدم نه پلار شته نه مور شته، خاورو نه یې جوړی. دا مونږ ټول د سیدنا آدم علیه السلام نسیو. مختلف قسمه خلق دی په مونږ کې، مختلف کوالټیز دی په مونږ کې، زمونږ رنګونه مختلف دي، زمونږ مزاجونه بالکل مختلف دي. خالق کائنات زمونږه بابا سیدنا آدم علیه السلام د خاورې نه جوړ کړو، او هغه نسل د هغه چلېدلی دی. بیا قرآن د هغې مدارس خولی دي چې څنګه څنګه یې تپوس دا یې چې په دې خالقیت کې الله سره څوک شریک شته، د مشرکینو نه تسلیمو. ځکه قرآن تصریح کړې ده چې لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. لیکن مسلمان بیچاره په دې نه پوهېږي، دی که سیاست نه بېغمه شي دې باندې وپوه شي، او که د قصو نه بېغمه شي نو په دې وپوه شي. د قرآن د پوهې دپاره یا د حدیث د پوهې دپاره ټایم نشته، هېچا سره نشته. دا د خالقیت مسله بنیادی اهمیت حامل مسله ده. دې کې الله رب العزت د انسان شعور بیداری ویښی یې جنجوړی یې چې لږ بره ښکته ته وګوره، یو خالقیت د فکر خبره دغه ده. دې وجې نه موږ دا وایو چې اول قرآن مجید لوستل پکار کې د خپل عالم نه ووایه، خو جاله قرآن مجید ورځي چې دوڼې نه وایي. قرآن مجید د استادانو نه ویلي دې لپاره چې کم سے کم سړی د خالق مخکې ودرېږي چې څه جواب خو کولی شي. دا بنیادی مسله ده، بنیادی عقیدې نه بغیر د انسان هیڅ کار الله نه قبلی. نو د انسان مشاهده ده، او قرآن هغه ته وایي ام من خلق السماوات والارض. انداز ته وګوره، عربیت نه څوک واقف نه ام من باندې پوهېږي. تا ته وایم که نه، لږ دا لاندې باندې وګوره په څه باندې ګرځې د پاسه ته جون په څه تېری، خوراک کم ځای نه کوې، اسکاک د کم ځای نه کوې، سملې په کم ځای، اسباب د ژوند ستا د کم ځای نه دي، د لرې تلو ضرورت نشته دی. قرآن چې کم دلایل وي ډېر څه منطقي نه وي، ولې هغه اصلاح کول غواړي. ډېرې عالمانه خبرې نه کوي قرآن. د قرآن مخاطب یوازې علما نه وي، پیغمبر نه وي، بلکې زما او ستا غوندې بې علمه خلک هم د قرآن مخاطب دی. او د ذمہ داري دا اخیستې ده چې د خلکو اصلاح وکړم. دې ته وایي هدی للناس. په دې وجه دې ډېر په آسان پیرای کې، ډېر په آسان انداز کې دلایل پیش کوي. ام من خلق السماوات والارض، څوک دی هغه چې خلق د سماوات او د اراضي کړی دی. اسمان او ځمکه انسان بچپنې نه ویني، باران هم دی ویني کم ځای نه راځي، ګلی هم ویني د کم ځای نه راځي، هواګانې هم ویني د کم ځای نه راځي. دا ټول د ده مشاهده ده. او بیا که د قرآن دې تفصیل ته لړ شئ چې ځمکه څنګه ده، د دې اقسام څه دي، سایډ به سایډ د یوې پولې نه یو خوا یو ځمکه وي، د بلې نه هغې نه بلې غاړه ته بله ځمکه وي، د یوې یو فیدې دي، د بلې بلې فیدې دي، د یوې رنګ جدا دی، د بلې رنګ جدا دی. په یو ځمکه کې دوه مختلف بوټي، د هغې یو کې انار راخېږي، بلکې بل څه شی راخېږي. دا یو دعوت دی. الله رب العزت په چا زبردستی نه کوي، او دا انسان له ذهن دا جوړوي چې تحقیق کوه نو خبره منه. اندادون خلق نہیں روان چا پسې چې فلانے وي فلانے وي. سوچ وکړه، یو سړی خپل دنیایي ژوند کې بې شمېره څیزونو کې سوچ کوي، تپوسونه کوي، ځای په ځای ګرځي. د قرآن او د حدیث تپوس ته هم د قرآن د ماهرانو وکړي.
ماهر ته مراد دی. هغه سړی نه دی مراد چې هغه صرف شکل شباهت د علماو جوړ کړی نه پوهه یې څومره ده. نو دا الله رب العزت د مشاهدې د سوچ او د فکر یو دعوت دی. امن خلق السماوات والارض، څوک دی هغه ذات چې هغه ځمکه او اسمان لرې تخلیق کړی. قرآن مجید د دې جواب نه کوي ځکه د مشرکینو دی کې اختلاف نشته. د ځمکې او د اسمان په جوړولو کې چې دا الله جوړ کړي دي په دې کې د هیڅ مشرک اختلاف نه و. اوس به بے شک لیکن کله چې قرآن مجید نازلېدو د هیڅ مشرک دې کې اختلاف نه و. اسمان او ځمکه پرېږده. وانزل لکم من السماء ماء، او راوري تاسو له د باره نه اوبه. څوک راوري؟ نو قرآن خو یې الله راوري. مونږ چې واړو باران به نه کېدو، مشرانو ته به یادي نو کلي کې به یو قبر وکوت نو پایې باندې به یې سوټې واړولې، خلقو ته به یې ښول لا چې که دی نري د ځان نه به لرې کړي. دا د اولیاءو عزت و دی خلکو سره. دا شته را خلک موږ ته معلوم دي، دوی به جګړې کولې موږ سره به دی. دا څه کوي د الله بندګانو؟ باران خو په دې نه ورېږي. د باران د ورولو د پاره یو ذات دی الله رب العزت، او دا د هغه الوهیت دی چې کله باران وري، څومره وري، څنګه وري، دا د هغه خوښه ده. باد و باران پکې شته که نشته، طوفان پکې شته که نشته، ګلی شته پکې که نشته، دا د هغه رضا ده. باران چې به ډېر شي نو بیا به څه نو هغې دپاره به یې جدا کسبونه جوړ کړو. سپږه به یې ونیوه، کوچاني کې به یې واچوله، بله یې د پاسه به یې کېښوده. دا هندوانو رسمونه دي، په دې سړی څه ویلی شي. خو زه الحمدلله داسې خلق و چې هغې د توحید پرچار وکړه، نوی نسل دی ناواقفه دی. الحمدلله خلک چې ناواقفه دی، خلک چې دې ته د شرک دغه څیزونه نه دي معلوم. چې کله باران ډېر شو د جوماتونو کې هم عجیبه عجیبه کارونه جوړ شو. سورت یاسین به یې شروع کړه، مبین پورې به ورسېد نو د څلورو ګوټونو کې به یې بانګ ویل شروع کړ. پور مې د یو غټ مفتي صاحب فتاوا کتله، چا یې تپوس کړه نو ما یې د به رجوع کړو. هغه چا تپوس کړی چې داسې مصیبتونه راشي نو خلک بانګونه وایي، هغه دا عمل جایز ده. مفتی صاحب دومره راوغورځېږي، دا څنګه مفتی ده؟ د باران دپاره خو موږ ته شریعت کې معلومه ده، حدیث کې معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه ویلا یو باندې چې راغی چې یا رسول الله زمونږ مواشي، زمونږ مال اولاد هلاک شو، باران نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړل، ترخونه مبارک یې ښکاره شو. صحابي وي مونږ چې مونځ کوو نو بلکل اسمان کې پوټی وریځم نه وه، او چې واپس تلو نو مونږ لوانده کور ته لړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال الله قبول کړو. مسلسل یو هفته باران و، دومره ګیاګانې وشوې او دومره صحابي ماړه شو چې هغې کې د هغې تشش لیدل شروع شو. عام الفتق ورته وایي. نو بل هفته کې یا هغه باندې چې یا بل راغی نو هغه وی چې یا رسول الله اوس بل شان هلاکي و. نو هغه بیا لاس پورته کړل، ویې فرمایل اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم علی الجبال والاکام ومنابت الشجر. هغه وی چې کله مونږ د مانځه نه راووتو نو بیا مونږ د بلې د سوري د لاندې کوشش کوو چې لوړ شو، نور دومره تیز ښکاره شو. دین خو زمونږ دغه دی نو. مفتی صاحب غریب ته حدیث نه معلوم دی، صرف دی کې چې خیر د ښه عمل دی. یو داسې کار چې صحابه کرامو په دین کې نه کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی، هغې ته بدعت وایي. دا مه کوئ، دا څیزونه دا جایز نه دي. باران ورول
دا د الله کار دی. انزل لکم من السماء ماء، څوک راوری تاسو ته د برې طرف نه اوبه. نو بیا دریم صفت ښیي فانبتنا به حدائق ذات بهجه، ذات بهجه ګڼ ګور مزیدار. د دې معنو لپاره دا لفظ استعمالي. انبتات راټوکول، نو راټوکو مونږ په دې باندې حدائق ته حدیقه جمع دی، باغ ته وایي، فصل ته وایي، کھیتی ته وایي. مونږ راټوکو په دې باندې باغات پټي ذات بهجه مزیدار ګڼ ګور. دا څوک کوي؟ دا خلق. د انسان خلق څنګه کوي او د ځمکې چې څه پیدا کوي نو څنګه پیدا کوي. زمیندار وایي دا کوم چې خرشلاک غوندې وي که نه بوټي موټي، دا د ځمکې خپل بچي دي، نو ځکه دا ډېر ترقۍ سر راخېږي. او کوم چې پکې انسان ور واچي نو هغه هم راخېږي، خو کم کوز راخېږي، هغه ډېر محنت غواړي. اصل کې دی بل پهلو باندې سوچ نه رکھنے. هغه دا چې کله انسان جوړول کی نه به تدریج غواړي، دا جوړول انسان کول غواړي، نو محتاج هغه هم الله ته دی، لیکن هغه تدریجن کیږي. او کم چې دی کې د مخکې نه پروت دی، نه الله غواړي دا چې خپل توحید ثابت کړي، د هغې بړوتري به زر زر کېږي. دیکھئے توحید راز پټ دی. و دې پسې وایي ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ستاسو اختیار کې نه دي چې تاسو د دې دا بوټي را وټوکوئ. انسان بوټي نشي را ټوکولی. انسان کار صحیح صرف ځمکه نرمول، پای کې تخم کې ښودل، هغې له مناسب سره ورکول، اوبه ورکول، دا د کار ده. ډکې هلته هم الله راخېږي. خلق دا بل څوک نشي کولی د مخلوق. بے سا سیزونه انسان جوړولی شي، لیکن سا والا سیز د هغې خلق انسان نشي کولی، خالق یې کوي. دا درې سیزونه شو. نو قرآن فرمایي اإله مع الله. تاسو ما قاعده خولی وکړه. اوس چې مونږ وایو لا اله الا الله، څه معنی وایي؟ مونږ چې استاذ کوم محنت کړی نو هغه محنت ستا مخې ته ږدو چې لا اله نشته اسمان او ځمکه پیدا کوونکی الا الله، دا الله نه سوا بل څوک. دا ناشنا معنی نه ده، دا د قرآن مجید رڼا کې ده. لا اله نشته باران ورونکی الا الله، دا الله نه سوا بل څوک. او لا اله نشته د ځمکې نه څه پیداوار پیدا کوونکی الا الله، دا الله نه سوا بل څوک. دا د الہ درې مظاهر شو موږ سره. الله ناراض دی، بل هم قوم یعدلون. دا ناراضه الفاظ دي، بلکې دا یو قوم دی عدول کړی، توحید نه مخ اړوي. یو خاوی دا چې خالق د هر یو چیز الله دی، لیکن دا غیر باوجود ربوبیت کې الله سره شرک کوي. چې ربوبیت کې شرک د خالقیت توحید الله نه مني. یعنی د شرک د هر قسم نه به انسان ځان ساتي، الله به د جنت مستحق کی. کنا بالفرض د چرتم شرک کو نو الله په دې ناراض کیږي، الله په دې ناراض وي. دا درې اوصاف دي نن چې کوم موږ ذکر کړل، لیکن اور ډېر شی دی ان شاء الله په دمه وایو. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.